بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو سید ورکزی زل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو چې ډوډۍ کې کومه واقعه راغلی وه، څه معلومات داسې وو چې 12 کسان په دې کې لګېدلي دي، څه داسې وو چې 6 دي، څه داسې وو چې 9 دي. خو هغه مقبرې کې مونږ ولاړ یو، تاسو کتی شئ په دې مقبرې کې چې کوم تازه قبرونه دي، چې کوم تازه قبرونه جوړ شوي دي، هغه 6 دي چې دا 6 په خپلو کې څه وو، دا تره زامن ورونه وو، په دې کې خپلو کې رشتې سوې، دا مسله څه وه. مونږ خو کوشش کړی و چې هلته تللي وو، د دوی چې کوم مقامي حجره وه، په حجرې کې مشرانو سره مونږ میلاو شوي وو. مشرانو سره مونږ دا خبره اتره کوله چې د دې خبرې جواب مونږ د مشرانو نه راواخلو. خو چونکې مشرانو په دې شي باندې ډېره سخت انکار وکړو چې دا زمونږ د کور مسله ده، مونږ نه غواړو چې دا مسله نوره هم ستره شي او دا کیسه نوره مخکې لاړه شي. دا هم یو د امن پیغام دی، د امن غږ دی د مشرانو له طرفه، چې په خپلو کې یوې کورنۍ نه څه داسې کسان لګېدلي دي چې هغه زخمیان هم دي، لا څه داسې دي چې هغه وفات شوي هم دي. هغې باوجود مشران چې کوم دي په هغه ځای کې په حجره کې دعا ته په یو ځای کې ناست دي او په خپلو کې د امن غږ، د امن پیغام، د امن غږ وایي، د امن پیغام لري. معاشرې ته هم دا یو ډېر ښایسته میسج دی چې که داسې څه مسله اول کوئ، چې داسې مسله راځي، بیا هم مشران په هغه ځای کې ناست دي او د امن غږ وایي چې موږ دا مسله نوره سترول نه غواړو او کوشش کوو چې دا مسله راغونډه شي. خو بیا هم موږ د قبرستان ته راغلو، مقبرې ته، چې دلته مقامي د دوی کوم ځوانان دي، هغه هم یو 2 ځان سره راوستي دي. دوی نه دا معلومات کوم چې دا کیسه څه وه، د دې مین جړ څه وو، دا څه مسله وه او ولې دا مسله راپېښه شوې وه او د دې اینډینګ په دې ځای باندې ولې وشو، چې دا مکمل معلومات تاسو سره په دې خپلو الفاظو کې شیر کړي. خپل الفاظ تاسو سره شریکي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټول نه ولې خپل نوم راته وښایه. جاوید محمد جاوید. دا چې کوم 6 کسان لګېدلي دې سره ستاسو رشته څه وه؟ دا یو مې پلار دی، هغه مې تره دی، هغه مې تره دی، دا یو مې رور دی، دا یو مې تره زوی دی، دا مې تره زوی دی. دا ټول څوک تره دی، تره زوی دی، رشته دار دی؟ دا یو مې پلار دی، یو مې رور دی، 2 مې ترونه دي، 2 مې تره زامن دي. د دې مین مسله څه وه، د دې جړ څه وه چې دا مسله راپېښېده راشروع داسې کار وشو. سهار دوی جوارو کرلو له روانو، د ممن پټۍ ورته وایي، موږ سره په نیمه دی، هغې کرلو له روانو. دوی پلار سره مې مانج وه، بل تره سره مې پنجۍ وه. بس دته د کور ګېټ نه مشین رایستلی، 2 کسانو په ډزې وکړلې. دا 4 کسان یې په همغه ټیم ویشتل، هغې کې یو زخمي دی او 4 مړه دي. دا 2 تره زامن مې ورپسې شاته را روان وو، پوه شوې. دوی هم پټي ته تلل، سهار 6 بجې وې، څه کم 10 منټه 15 منټه کم شو. سهار وختي دا مسله زه دغه ټیم کې کور کې ویده وم چې کور کې اواز وشو چې کسان یې ویشته، دوی په سوزکۍ کې تیار ځان ته سټارټ ودرولې، پکې لاړ وته. څه یې ویل، وینا یې څه کوله چې دا ولې دا ډزې ولې کړی او څه یې غوښتل؟ دا خو هغه ته پته وي، که موږ ته داسې پته وی نو دوی به داسې په یو ځای خو به بیا نه تللی پټي ته، خامخا کور کې به یو پاتې کېدی، بیا به تش لاس نه ګرځېدی. نو څه ترم وو، څه خطرات یې موږ توان وو. بس دا بېلتون شوی دی، که جرګې مرګې هم شوی دی، دا 10 کاله نه لګیا چې ولمبم او ولمبم. اخر دا تقسیم دعوه یې وکړه، تقسیم دعوه یې چې وکړله، هغې کې دته خپله پته ولګېده. لکه زموږ د زنانو سره خر شوي دي، کې لکه د پوره حصه رسېدلی، 6 جربه د ټولو رسېدي، دم رسېدلی ده، پوه شوې. دا په خپلو کې تره زامن ټول؟ دا تره زامن، دا 2-3 رونه دي، یو د پلار رور مې دی. چې چا ډزې کړي دا هم تاسو تره زامن؟ دا تره زامن دي، سکه تره زامن. سکه. د دې چې کوم والدین دي هغه څه وایي چې یاره دا کیسه نوره مخکې وړو که نه حل دي شي؟ نو بس دا موږ د حکومت نه مطالبه ده چې حکومت به انشاءالله په اکشن هلي نیسي، به ولې چې مجرم دی قتل یې کړی، زیاتی یې کړی، چې بیا دې مړه کړ، بیا دې په پنجو چشتوال. دوی سره د مړو چتولو پنجۍ وه، پلار مې په پنجۍ واله، بل تره مې په پنجۍ واله، پوه شو. پولیس معلومات څه وایي؟ پولیس ځېلي چې کوم پولیس دی هغه معلومات څه وایي چې دا کسان څه ګرفتار شوي هم دي که نه، چې کوم کسان دي ټول؟ یاره لکه فلحال نه دي ګرفتار، پولیس څه نه دي ویلي، راځي بس دا مارې او راځي روزانه. پرون یې سیم راغلی که نه، یو هم نه دی ګرفتار؟ نه دی ګرفتار، څه نه دي ګرفتار، به ویلی به یې که نه دی. څه وایي چې دا کیسه حل شي، بهتره دی، لکه معافي وشي په دې کیسې کې؟ دا خو یو امن پیغام د مشران هم هلته ناست دي، تاسو ځوانان څه وایي چې دا حل شي ښه نه دی؟ یاره دا کو تاسو ته خپله پته ده، دا د ماغپۍ قابل دی، پنسي کول نه، دا تیلو کې سېزلو قابل دی. چې یو دې مړ کړلو، بل به دې لږ پرېښه، میاشت بعد به دې مړ کړو، څه چې ګناه څه واخلې. دا خلک دا وایي چې دا د ځمکې مسله او د جایداد مسله، دا خبره غلطه ده؟ یاره د جایداد مسله او تاریخ کې دغه کې تاریخونه شته قچرو کې، پوه شوې. نو هغې ته انتظار موږ هم د دمو دعوه هم ده کړې وه، اوس د کټۍ هم دې ده نه کېده الټه. موږ لوی که په عدالت یې وکړه، دې کې 5-6 جرګې شوي، هغې کې جرمونه مو مومندو کې هم شوي، هغه هم نه ده منلې، پوه شوې. 2-3 مومندو کې دلته هم شوي دي،
چې نه یې منله نو بس او د دې چې دا کم کور دی دا تاسو سره نږدې دی که دا همدغه کور دی سر کې لږ بس د خپل کور سره یې نږدې شو دوی پټي ته تله په دې لاره باندې کور کې لا څوک شته که نه وتلي دي ټول د یاره وتې دي کور کې زنانه هم نشته زنانه یم لکه پرون ایستلې په دې کیسې کې هسې تاسو خو ځوانان یې د معاشرې چې کوم مین جړ دی هغه هم تاسو یې مشران د امن غږ لري خو تاسو څه وایئ چې دا شی دا مسله چې کومه دا ستره نه شي نو بهتره دی په دې کې چې روغ وشي یاره موږ له خو داسې املاګانې ماتې کړي دا به حکومت له پکار دا دی چې پانډسي کړي پانډسي م وړه خبره دا سېزلو قابل دی موږ نه ګلونه وې وړه ګلونه ټولې پکې د سر دانې کتونکو دا بل چې کوم ځوان دی د سره یو دوه خبرې اترې کوم چې دا څه وایي د خپرونې اختتام هم کوو لږ را دې خوښه چې دی په دې مسلې باندې څه وایي د دې سره رښتې وي دې سره او د دې څه لګېدل دا چې کوم شپږ ځوانان لګېدلي دا کوم کسان دي دې سره ستاسو خپله رشته څه ما تره زامن دي ټول تره زامن ټول تره چې زامن کوم له چا چې ډس کړی هغه دې هم هم تره زامن دي یا یو نیکه پیدا ده څه وایي دا هم تره زامن دي هغه هم تره زامن دي په خپلو کې روغ او ښه نه دی یاره مخکې روغې کېدی خو روغ هغه نه کوله او اوس د روغې قابل نه دي نه کېږي پکې نه نه موږ له املاګانې ماته کړي دا اوس ماپی قابل نه دي دا هم تره زامن دي هغه هم د تره زامن یاره تره زامن دي خو تره زامن یې مات کړي دي که نه اوس یې موږ ماتو که نه ګلونه یې وړي دي ګلونه په دې کې څه ماشومان هم که نه ټول ستر وي یاره دوه پکې سي 21 کال والا و نورو 40 30 داسې وو مشرانو مشره 30 داسې به و بلکل مشران څه وایي چې یاره دغه شی مخکې وړو که نه جوړه کوو ځوانان خو دا وایي کتونکو چې یاره دا شی پهله مونږ جوړه کوله روغه مونږ کوله خو هغه روغه دوی نه وه خوښه اوس دا روغه په یو قانون نه کېږي مشران څه وایي چې آیا په دې کې د روغې مخکې څه قدم شته یاره مشران خو ورته وینې ډزېږي د ځوانانو مته وینې ډزېږي دې کې روغه اوس نشته روغه بله کو چې خپل سر پوره کړه زه بله روغه کوم امیر صاحب ته را دې خوښ چې تا سره یو دوه خبرې وکړم په دې اړه باندې کتونکو د یو بل امیر صاحب ولاړ دی چې د دوی د کورنۍ نه تعلق لري یا د دوی د کلي وي چې دا په دې خبرو باندې څه وایي کیسې ته که وګورې داسې سنګین حالات دي په مقبرې کې مونږ ولاړ یو شپږ قبرونه تاسو کتی شئ وړه خبره نه ده په یو وخت باندې په یو ټایم باندې د یوې کورنۍ نه د یوې وینې نه د یو خاندان نه شپږ قبرونه راویستل شپږ کټونه راویستل شپږ ځوانان شپږ مړي راویستل دا صدقه خبره نه ده د ټوکو خبره نه ده ډېر سخت حالات یا الله دې داسې حالاتونه موږ ټول وساتي خو داسې حالات بیا هم چې په موږ باندې راځي نو موږ ته پکار دی چې صبر وکړو ټول نه اولنې کېدای شي هغه قاتل د اواز اوس اوري هغه قاتل ته هم دا وایم چې ستا یو ډز د 15 منټو چې کومه غوسه وه هغې په مقبرې کې شپږ قبرونه په یو ټایم باندې جوړ کړل د یو نیکه چې کوم اولادو هغه په منځ باندې بیل شو د یو چې نیکه چې کومه وینه وه هغه په منځ باندې دوه شوه په دې کې تره زامن هم اوس دا وایي چې دا زمونږ دښمن شو چې کوم خپله سکه وینه وه هغه سکه وینه اوس ورته دښمن وایي هغه ورته اوس وینه نه وایي قاتل که دا اواز اوري ستا یو ډز د لاسه مقبرې کې شپږ قبرونه په یو ټایم باندې تیار شو شپږ کورونه په دې باندې وران شو که لږ یو شپږ منټه 15 منټه سوچ دې کړی وی کېدای شي دا مسله نه وه راپېښه شوې امیر صاحب تاسو څه وایئ چې دا کومه مسله راپېښه شوه په دې باندې مشران هملته ناست چې کوم دا والدین دي هغه دا وایي چې یاره په دې باندې موږ روغه کوو د خپلو کیسه مخکې نوره نه وړو آیا څه پکار دی یا نه دی پکار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خبره داسې ده چې دا خو دي هلکان موږ ټول یو تره زامن یو ساکه خپل منځ کې او د الله نه به موږ دا سوال کوو چې دې کې د الله د خیر ملایکې وګرځوي باقي موږ منلی دی چې راپورټ شوی دی حکومت ته حواله کړي حکومت دا خو هلکان دي خیر دی منلی دی چې څوک قار وخت یې که نه مله مخه د شپږ ځوانان مړه دي نو دې نړۍ چېرته صبرېدی شي اوس د دوی مله دی خو موږ به د الله نه خیر غواړو باقي مطلب دی چې مشران شته دی مشران دا وایي چې یاره موږ به حکومت ته حواله کړو مله زموږ خپل تره دی باری څوک نه دی تره زامن هم دي که دا لاس دا یو ګوته خوږ شي درد یې ټول وجود لځي که دا خوږ شوم که دې پنځو کې د کومه ګوته خوږ کړه لاس درد دې وجود ته لاړی باقي چې مړ شي څوک سبا مړ شي نو هم د تره زوی دی که نه باقي به مله چې موږ خیر غواړو مشران شته دي به مله خپل منځ کې کینو موږ خو دا دغه دی چې حکومت ته به حواله کوو دا خو هلکان دي خیر دی چې فیصله پکې وشي بهتره بس هلکان دي کې مله وړې نه صبرېږي باقي مشران مله دا خبره کوي چې یاره موږ به حکومت ته حواله کوو الله دې خیر وکړي موږ دا خبره مخکې لا نه وړو په دې کې زخمیان ټوټل څومره دي اور نو بس هېڅ هم دی که نور نشه یک یو د تره زامن یې موږ زخمیان پکې څومره زخمیان به دوه دي راوستي دي خیر سا انشاءالله روغ دي هغه هم روغ او نور دې کې هېڅ هم نشه یو د تره عیل دی ټول مله دی سکه دی یو نیکه اولاد دی دې کې څه نشته نور بس
مهرباني کتونکو مشران په دې شی باندې څه بده هم مني واقعي چې د ښودلو قابل نه دی یو کور دی او په دې باندې چې کور پرې کېږي نو نه دی پکار مونږ کوشش وکړو بیا مشران په دې شی باندې سخته بده مني خفه کېږي خو بیا مونږ کوشش وکړو چې څه داسې لږ واړه معلومات هغه مونږ تاسو ته وړاندې کړو واقعي چې داسې کار نه دی کول پکار که بیا هم داسې کیسه چېرته په مخې باندې راځي او 15 منټه سوچ کول پکار دی په هغې سوچ باندې صبر کول پکار دی او خاص کر ځوانان چې کم دي که په داسې وخت کې داسې کیسې کې خپل صبر وکړي نو ایله لرم چې داسې کیسې معاشرې ته نه راپېښېږي او داسې په یو وخت باندې به شپږ اته نه ځوانان نه لګي نه به قتلېږي او په کورنو کې به دا نفرتونه دا فسادونه نه جوړېږي کله هم چې داسې ډز کوئ کوشش کوئ 15 منټه هغه نه پهله سوچ کوئ صبر نه کار الی ایله لرو چې دا کتونکي به د دې نه پس داسې کار نه کوي او د صبر نه به کار الی او خپل د صبر مظاهره به کوي د اخلاقیاتو مظاهره به کوي کیمرمن الیاس افریدي سره سنجو ټي وي کوهاټ